د عوامو پرزور مطالبه سره موجود نن په ډي ایچ کیو هسپتال کې. شکر چې پیدا د مسلمان کړما، شکر چې پیدا د مسلمان کړما، خاورو نرا جوړ زد انسان کړما، شکر چې پیدا د مسلمان کړما، شکر چې پیدا د مسلمان کړما، ته رحمان رحیم او هم قادر ذاتی، ته رحمان رحیم او هم قادر ذاتی، ته رحمان رحیم او هم قادر ذاتی، دا ټول قدرتونو دی حیران کړما، شکر چې پیدا د مسلمان کړما، شکر چې پیدا د مسلمان کړما، خاورو نرا جوړ زد انسان کړما، شکر چې پیدا د مسلمان کړما، شکر چې پیدا د مسلمان کړما، تارا تارا کړي دوه ښایسته سترګې، تارا تارا کړي دوه ښایسته سترګې، تارا تارا کړي دوه ښایسته سترګې، څنګه نن ادا ستا د احسان کړما، شکر چې پیدا د مسلمان کړما، شکر چې پیدا د مسلمان کړما، خاورو نرا جوړ زد انسان کړما، شکر چې پیدا د مسلمان کړما، شکر چې پیدا د مسلمان کړما، تارا تدوفخي او لسرا کړي دي، تارا تدوفخي او لسرا کړي دي، تارا تدوفخي او لسرا کړي دي، زاد خیستا هم په زبان کړما، شکر چې پیدا د مسلمان کړما، شکر چې پیدا د مسلمان کړما، خاورو نرا جوړ زد انسان کړما، شکر چې پیدا د مسلمان کړما، شکر چې پیدا د مسلمان کړما، خدایت رازق مالک قدیر ذاتی، خدایت رازق مالک قدیر ذاتی، خدایت رازق مالک قدیر ذاتی، زکه دی دنیا ته دی روان کړما، شکر چې پیدا د مسلمان کړما، شکر چې پیدا د مسلمان کړما، خاورو نرا جوړ زد انسان کړما،
شکر چې میږ خو اراده دغه یار ټیم چې داسې زوی چې دسترخوان ولګوي چې عام طور باندې او په کثیر تعداد سره عوام راشي او په هغې شامل شي او رژیم وتکو افطاري وکړو او د توسې په پیسې باندې افطاري وکړو او توسې ته یا ثواب لوړ شي. نو میږ نن فیصله وکړله، ټول ټیم فیصله وکړله چې د خلکې ډېره پرزور مطالبات و چې میږ لوړ شي او زنان هسپتال شي یا په ډي ایچ کیو هسپتال شي. نو نن میږ ډي ایچ کیو هسپتال ته راغلي او دسترخوان مې راوړه ده او داسې چې څومره د مریضانو سره خلک وي یا څومره ډیوټي اول کسان وي او میږ داسې چې رژیمو ته پابندي کوي. چونکې میږ اول نه د اراده وه خو میږ په دغه وجه باندې دوکه شوي وي چې ډیپټي کمیشنر صاحب پهله دغه شی دسترخوان لګاو په ټوله هسپتالې شي. نو هغه چونکې میږ معلومات چې راغله چې هغه شی نشته دی هسه به هر حال میږ کوشش کوي وقتاً فوقتاً وداله یار سي زنانه هسپتال ته واسي او چې حکیم د میږ روډینه دی په آ باندې ویا په دا چې په آ باندې داسې خلک ګرځي چې به یارو مددګار او مسافرون یا وي ډېر داسې دغه مزدورکار خلک وي چې هغه به د میږ دسترخوان ته په انتظار وي. نو نن میږ پر زور مطالبه سره راغلي ډي ایچ کیو هسپتال ته. میږ او دغه میږ ټول ټیم چې دا خپل د اوه شمه یود لري په افطاري شه او په سحري شمه په داوه شه یود لري. تو ډیره مهرباني. په سجدا زکاری می اما تا ته په سجدا زکاری می